د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. د 12م صنف د مضمونونو نوبات ته نن ورځ د یو په توان د لایتنهي ابهام په ځینو مثالونو باندې کار کوو او بعضې پایلې یا نتیجې چې مخکې ښودل شوي دي پر هغوی کې مثالونه حل کوو. دا موضوع په تیرو درسونو کې هم ډیره تکرار شوله. فرض که یو مثال راخلو چې لیمیټ دی 2x جمع 15 پر 2x جمع 1 کل پر توان دی x منفی 3. کله چې x تقارب کړی وي لایتنهي ته دا پیدا کوي نه مساوي کېږي له د 2x جمع 15 پر 2x جمع 1 د دې لیمیټ دا لایتنهي پر لایتنهي به هم دی د دې لیمیټ 2 پر 2 یعنی 1 کېږي. دې لیمیټ 1 کېږي او توان کې چې لایتنهي وضع کوي لایتنهي منفي 3 و لایتنهي شي 1 په توان دی لایتنهي ابهام شو. دې ابهام د خلاصولو لپاره به دا ټول سوال راواخلی د ای په توان دی پی سره مساوي کوو. لیمیټ ته 2x جمع 15 پر 2x مثبت 1 کل پر توان دی x جمع 3. کله چې x تقارب لایتنهي ته کړی وي دا ټول لیمیټ به له څه شي سره له ای په توان دی پی سره مساوي ونیسو. اوس له دې ځایه د پی قیمت پیدا کوو. د پی قیمت مساوي کېږي له لیمیټ ته x تقارب لایتنهي توان راواخلی توان x جمع 3 دا ضرب کوي په قاعده کې یعنی 2x جمع 15 پر 2x جمع 1 منفی 1. اوس دا ساده کوو. د پی قیمت مساوي کېږي له پی مساوي کېږي لیمیټ ته x تقارب لایتنهي x جمع 3 ضرب هغه بله برخه به ساده کوي دویم کسر. دې ته مشترک مخرج ونیسئ. مشترک مخرج ورته 2x جمع 1 نیسو. 2x جمع 1 چې 2x جمع 1 باندې وویشه 1 ضرب 2x جمع 15 و 2x جمع 15. 2x جمع 1 چې په 1 نی وویشه 2x جمع 1 په منفي 1 کې چې ضرب کوي منفي 2x منفي 1. اوس دا مساوي کېږي له لیمیټ ته x تقارب لایتنهي x جمع 3 ضرب 2x منفي 2x دا به ختم شي. مثبت 15 منفي 1 دا به 4 شي. 4 پر 2x جمع 1 مساوي کېږي لیمیټ ته دا ور ضرب کوي لیمیټ ته x تقارب لایتنهي ته دا ور ضرب کوي x جمع 3 چې 4 کې ضرب کوي څو وشي 4x 4 ضرب 3 12 په مخرج کې 2x جمع 1 مساوي کېږي له د سرعت او مخرج درجې مساوي دي. لایتنهي پر لایتنهي ابهام دی مساوي کېږي له 4 پر 2 سره 4 چې په 2 باندې وویشئ مساوي په 2 سره کېږي. دا 2 د پی قیمت شو. نو د دې سوال لیمیټ و څو سره مساوي شي له ای په توان دی 2 سره ای مربع سره لیمیټ مساوي کېږي. په همدې شکل باندې څه نورو مثالونو ته راګرځو.
کله کله صفر پر صفر بعض ابهامونه وي هم د همدې مطابق راځي. یا یو بل سوال چې کانکور فورمونو کې راغلی لاند سوال دی، مشکل نه ده، داسې وي چې لیمیټ ته ساین ایکس پر داسې یو مثال دی چې لیمیټ ته یو جمع ایکس کل پر تاوان دی یو پر ایکس په مخرج کې ساین ایکس پر ایکس لیکلی وي. کله چې ایکس تقرب وکړي څو ته؟ صفر ته. دا لیمیټ پیدا کوي. وینئ دا چې پیدا کوئ که دا پام وکړئ دلته ابهام یو جمع ایکس کل پر توان دی یو پر ایکس چې ایکس تقرب صورت لیمیټ ځان ته مخرج ده. صورت لیمیټ ای سره مساوي ده. صورت لیمیټ څه شی کی ای کیږي او مخرج ساین ایکس پر ایکس کې چې ایکس تقرب صفر ته وکړي دی لیمیټ یو وي. نو ای چې په یو باندې تقسیم کوي مساوي کیږي له ای سره. دې سوال لیمیټ د ای سره مساوي دی. یا یو بل مثال راخلو لیمیټ ته ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته دا لیمیټ پیدا کړه. دا صفر پر صفر ابهام دی ځکه صفر چې دلته وضع کوي ای په توان د صفر یو کېږي یو منفي یو صفر مخرج هم صفر دی. صفر پر صفر ابهام موجود دی. دا د عوض په طریقه نه حلیږي. عوض به یې کوي داسې عوض کوو دا ای په توان د ایکس منفي یو دا فرضاً په وای سره عوض کوي. ای په توان د ایکس منفي یو مساوي په وای سره کوو. له دې ځای نه به ای په توان د ایکس مساوي شي له منفي یو هغې خواته بدل کوي مساوي کېږي له یو جمع وای سره. د دواړو خواو طبیعي لوګاریتم ونیسئ. ال ان ای په توان د ایکس مساوي کېږي له ال ان یو جمع وای. دې خوا قیمت ایکس کېږي ځکه د ال ان قاعده ای ده. ایکس به مساوي شي له ال ان یو جمع وای سره. ایکس مساوي ال ان یو جمع وای. دا قیمتونه اوس راواخلئ دلته یې وضع کوئ. دلته چې وضع کوئ لیمیټ ته ای په توان د ایکس منفي یو دې پر ځای وای ولیکئ او مخرج کې ایکس ایکس پر ځای باندې به ال ان یو جمع وای لیکو. وای ته وګورئ دلته ایکس تقرب څه شي ته کوي؟ ایکس تقرب کوي صفر ته. ای په توان د صفر یو کېږي یو منفي یو صفر. نو وای به تقرب وکړي. وای به تقرب څه شي ته وکړي؟ صفر ته. نو په دې ځای کې وای هم تقرب کوي صفر ته. اوس قیدي صورت و مخرج په وای باندې وویشئ. لیمیټ ته وای تقرب صفر ته. صورت په وای وویشئ. وای چې په وای وویشئ یو مخرج چې په وای باندې وویشئ دا به ال ان یو جمع وای پر وای. دا مساوي کېږي په صورت کې یو لیکو مخرج ال ان یو جمع وای پر وای. وای تقرب صفر ته وکړي دا یو کېږي. یو چې په یو باندې وویشئ مساوي کېږي له یو سره. دې افادې لیمیټ له یوه سره مساوي کېږي. یو څو لاند فارمولونه سه لاند راخلمه دا دې په واسطه تاسو کولی شئ په کانکور کې بعضې مثالونه په ډېر اسانۍ سره حل کوئ. لکه فرضاً یو دا ډول دا فارمول پکې ضرور دی چې لیمیټ ته ال ان یو جمع ای ایکس پر بی ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي صفر ته. دا ال ان یو جمع ای ایکس پر بی ایکس صفر پر صفر ابهام دی. دا لاند زده کوئ څه سره مساوي کوئ. دا د صورت ایکس ضریب د مخرج د ایکس پر ضریب نه وویشئ مساوي کېږي دې لیمیټ له ای پر بی سره. لیمیټ ای پر بی دی. لکه فرضاً یوه بیلګه په نظر کې نیسو. یو مثال کې ورته وکسئ بیلګه لکه لیمیټ ته
یو ال ان یو جمع اوه ایکس پر درې ایکس کله چې ایکس تقارب کړی وي څو ته صفر ته وینئ صفر پر صفر ابهام دی لاند څه سره به مساوي کوئ د ایکس ضریب د ایکس پر ضریب نیو ویشئ مساوي کیږي له اوه پر درې سره دې سوال لیمیټ اوه پر درې ده یو دویم فارمول ته راځو لیمیټ ته که داسې وي د ال ان پر ځای لوګ وي ځکه موږ خو دوه قاعدې یا دوه قسمه لوګاریتم لرو لوګ د یو جمع ای ایکس پر بی ایکس د لوګ قاعده فرض کو څه شی ده سی ده سی د لوګ قاعده وي ځکه دا هغه لوګا ال ان چې دا خو طبیعي لوګاریتم دی قاعده یې ای وي دا لوګ چې لیکو دا خو لکه هره قاعده لاس نورې قاعدې هم اخیستی شي دې بیا لیمیټ څنګه پیدا کوئ ایکس تقارب صفر ته کړی دی دې لیمیټ مساوي کیږي ای پر بی ضرب ای پر بی ضرب په مخرج کې به څه شی ورسره ضرب کوئ دلته په مخرج کې به ورسره ضرب کوئ ال ان یعنی طبیعي لوګاریتم دی سی دلته چې کومه قاعده لیکل شوې ده دې به هغه ورسره ضرب کوئ ال ان سی ورسره ضرب کیږي سی دغه د لوګاریتم قاعده ښیي چې دې قاعده یې هر څومره ورسره لیکلې وه دا دې ترتیب او یا یې کولی شئ د مشتق په واسطه بیا مشتق چې کله ووایو په هغې کې بیا دا طریقه ته ښیو چې مشتق په واسطه یې هم کولی شئ چې هغه کوي دا ډول سوالونه حل کوي نو مشتق په طریقه هم کېږي او داسې لاند فارمول اوس دا لاند که مشتق مونږ ویلی تر اوسه نه دی د دې یوه بېلګه رااخلو لکه د دې سوال بېلګه فرضاً لیمیټ ته لوګ د یو جمع دوه ایکس پر پنځه ایکس ایکس تقارب کړی څه شي ته صفر ته صفر پر صفر ابهام باید موجود وي نو دا به څه سره مساوي کوي د صورت د ایکس ضریب څو دی دوه دی د مخرج د ایکس ضریب څو دی پنځه دوه پر پنځه ضرب ال ان د لوګ قاعده څومره ده لاس ته د لوګ سره قاعده چې نه وي قاعده لاس دوه پر پنځه ضرب لاندې لاس دی هغه شولو لیمیټ شولو په ورته ډول دا دوه فارموله وشول بل فارمول ته راځو بل یو دریم فارمول رااخلم چې لیمیټ ته داسې شکل سره که چېرته مخکې راغلی لیمیټ ته ای په تاوان دی ای په تاوان د ای ایکس منفي یو پر بی ایکس کله چې ایکس تقارب وکړي صفر ته ای په تاوان د ای ایکس منفي یو دلته هم صفر پر صفر ابهام موجود دی او د دې ابهام د خلاصولو لپاره خو هغه د مشتق په طریقه اکثره حل کوي کلام تاسو دا وکړئ په دا توان کې چې کوم ایکس ته د دې ضریب په صورت کې ولیکئ ای او مخرج کې چې کوم ایکس ته د دې ضریب بی په مخرج کې ولیکئ مساوي کېږي له ای پر بی سره لیمیټ یې ای پر بی کېږي د دې یوه بېلګه رااخلو د دې فارمول یوه مثال ته وګورئ لکه لیمیټ ته دا کانکور کې هم دا سوال ډېر راغلی ای په تاوان دی درې ایکس منفي یو پر ایکس کله چې ایکس تقارب وکړي صفر ته دې لیمیټ پیدا کوي دا مساوي کېږي له په صورت کې د ایکس ضریب څو دی درې دی په مخرج کې د ایکس ضریب یو دی درې پر یو مساوي کېږي له دریو سره لیمیټ یې درې عدد سره مساوي کېږي د دې سوال په همدې ترتیب باندې نور دې ته ورته مثالونه هم حل کولی شي یا فرضاً لیمیټ ته ای په تاوان د شل ایکس منفي یو په مخرج کې پنځه ایکس ایکس تقارب کړی څو ته صفر ته دا لیمیټ پیدا کوي صفر پر صفر ابهام دی دا به مساوي شي له شل پر څو شل پر پنځه شل چې په پنځو باندې تقسیم کوي مساوي په څلور سره کېږي لیمیټ یې څلور دی
بل یو فارمول ته راځو که چیر ایخو همغه د طبیعي لوګاریتم قاعده ای پیژنې که د ای پر ځای بل عدد یا بله قاعده راغلي وي لکه داسې فارمول شکل ولرو چې لیمیټ ته ای په تاوان دی ای په تاوان دی فرض که هغه ای بدالو کو ای په تاوان دی الفا ایکس زه که دلته ای ولیکم دا ای او ای بیا سره غلطیږي ای په تاوان دی الفا ایکس منفي یو پر بیتا ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي صفر ته دلته هم صفر پر صفر به هم موجوده دا بیا څنګه پیدا کوئ د دې لیمیټ بیا داسې کېږي چې الفا دغه د ایک په توان کې د ایک ضریب الفا دا به دا د قاعدې له طبیعي لوګاریتم سره ضربوي الفا ضرب ال ان ای او په مخرج کې به څه شی ولیکئ بیتا ولیکئ دا هغه کېږي لیمیټ کېږي لکه بیلګه لیمیټ ته درې په توان دی 2 ایکس منفي یو پر لاس ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي صفر ته دا پیدا کوو مساوي کېږي له څه شي سره دا مساوي کېږي دوه به خپل ولیکو توان کې د ایک ضریب دوه ضرب ال ان درې لیکو دوه ضرب ال ان درې په مخرج کې لاس لیکو دا به مساوي شي په سرعت کې به ال ان درې دوه لاس سره اختصار شي ال ان درې تقسیم پر 15 باندې دا یې کېږي لیمیټ کېږي یو بل مثال ته راځم داسې یو سوال دی چې لیمیټ ته ای په تاوان د ایکس منفي یو پر ساین ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي صفر ته صفر پر صفر ابهام لري دا سوال کوم ابهام پکې موجود دی صفر پر صفر ابهام پکې موجود دی څه ډول دا سوال حل کولی شو دې سوال د حل کولو لپاره به څه وکئ دا اکثره کتابونه یې په مشتق یا د لوپیټال په قاعده حل کوي دلته خو موږ تر اوسه ویلی نه دی لاندې حل کوو دا داسې حل کوي لکه ایکس تقارب صفر دا معنا نه لري چې ایکس صفر سره مساوي یعنې ایکس د صفر څه شی دی خلاف دی نو کولی شو چې د یوه کسر سرعت او مخرج د صفر خلاف عدد باندې وویشو لیمیټ ته ایکس تقرب صفر سرعت او مخرج په ایکس باندې ویشو ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس په مخرج کې ساین ایکس پر ایکس سرعت و مخرج مو په ایکس باندې وویشل دا اوس مساوي کېږي له ای په توان د ایکس منفي یو پر ایکس چې ایکس تقرب صفر ته وکړي د دې لیمیټ مې مخکې هغه نتیجو کې وښودله نن مې حل کړه څومره کېږي د لیمیټ یو او ساین ایکس پر ایکس ته په راتلونکي ساعت کې وایي مثلا ساعتي تابعګانو لیمیټ کې دا مې یو کېږي نو یو تقسیم پر یو به مساوي له یوه سره شي دا لیمیټ یو سره برابر دی په ورته ډول یو بل مثال راخلم ځینې خلک ډېره پوښتنه کوي که چیرې داسې یو سوال سره چیرته مخامخ کېدلی شي لکه لیمیټ ته ال ان فرضاً درې منفي ایکس پر 2 ایکس ایکس فرضاً تقارب کړی څو ته ایکس تقارب کړی فرض کوي 15 عدد ته ایکس 15 ته نږدېوالی کوي اوس که په دې ځای کې تاسو 15 وضع کوئ د 15 په وضع کولو سره ال ان 3 منفي 15 منفي 2 کېږي پر 2 ایکس منفي عددونه لوګاریتم نه لري ال ان منفي 2 یا منفي عدد لوګاریتم نه لري نو دا لیمیټ چې کومې موږ ته راکړی دی دا لیمیټ تعریف شوی نه دی یعنی که چیرې تقارب داسې عادت ته شوی و چې هغې په وضع کولو سره د لوګاریتم مخې ته منفي عدد حاصلېده بیا دې وخت کې لیمیټ تعریف شوی نه دی ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د ریاضي مضمون درس تر همدې ځایه و